السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده ان شاء الله العظیم چې ټول ملګری برو جوړ او خوشاله ملګرو. د الله رب العزت په موږ او تاسو باندې ډیر زیات احسانات دي. الله رب العزت موږ او تاسو ډیر زیات نعمتونه راکړي دي. په دې کې یو عظیم او بهترین نعمت الله رب العزت موږ او تاسو ته د زناورو په شکل کې راکړی دی چې هغه په مختلف قسمونو کې دي. ګوره غواګانې دي، چیلۍ دي، ګډې، اوښان وغیره قسمه قسم زناور الله رب العزت د انسانانو د فائدې لپاره پیدا کړي دي او د انسانانو لپاره مسخر کړي دي. اوس په دې ورځو کې په دغه بهترین نعمت د الله رب العزت چې ګوره اوس غوا ده، دین الله رب العزت انسانانو ته څومره فائدې رسوي، څومره فائدې پکې، څومره نعمتونه پکې الله رب العزت خپل را جمع کړي دي. لہذا زمونږ او ستاسو د عملونو په وجه چې مونږ د الله رب العزت نه ورځ په ورځ لرې کیږو، د الله رب العزت نه ورځ په ورځ چې دی مونږ باغیان کیږو، د الله د دین نه، د الله د حکمونو نه مونږ مخ اړو، نو چې کله الله رب العزت ناراضه شي، د الله رب العزت نافرمانی کیږي، نو بیا الله رب العزت په بندگانو باندې قسمه قسم عذابونه او قسمه قسم تکالیف راولي. اوس په دې ورځو کې چې کوم تکلیف راغلی دی هغه دا دی چې په دغې زناورو باندې الله رب العزت یو قسم ته بیماری راوستې ده چې هغې ته لیمپی سکین ډیزیز، زما په خیال داسې څه نوم دی د هغې بیمارۍ چې دا الله رب العزت په هغې باندې راوستې ده او دا د دانو په شکل کې راوځي او دغه دانې بیا خورېږي او بیا تر دې پورې چې دغه زناور څاروی چې دی دا مرګ ته ورسوي. بیا د دې غوښه څوک نشي استعمالولی، د دې پی څوک نشي استعمالولی، دغه رنګې دا بالکل د کار نه وځي. نو لہذا ډیرو زیاتو ملګرو موږ سره رابطې وکړلې چې دې دپاره موږ ته څه روحاني علاج وښایي. نو الله رب العزت که یو طرف ته تکلیف راولي، بل طرف ته که یو تکلیف راځي او بیماری راځي، نو بل طرف ته الله رب العزت د هغې علاج هم چې دی دا رالیږي او داسې ذکرونه، داسې اذکار شته دی چې په دې سره الله رب العزت هغه بیا شفایاب کوي. د ټولو نه مخکې خو موږ او تاسو ته پکار دی چې الله رب العزت ته اجتماعي طور راغونډ شو، توبه وباسو. زه په هره ویډیو کې، په هر بیان کې دا خبره کوم چې ګوره الله ناراضه دی. په دې ورځو کې څومره دا سیلابونه او دا عذابونه قسمه قسم راځي. په دې کال دو کې مونږ ډېر قسمه داسې عذابونه وکتل. دا صرف او صرف یوه وجه ده چې الله رب العزت ناراضه دی. الله رب العزت ته توبه، استغفار، د دې پابندي وکړو. دې نه علاوه چې کومه بیماري ستاسو په دې څاروو، په دې غواګانو باندې راغلې، د دې دپاره تاسو داسې کار وکړئ چې بسم الله الرحمن الرحیم انهم یکیدون کیدا واکید کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. دا آیتونه چې دي دا به 21 مرتبه یا 41 مرتبه مخکې وروسته درود شریف دا به په یو پاکه لوټه باندې ووهئ، پاکه لوټه باندې به ووایئ او دا به په هغې باندې ورچوف کوئ. داسې معمولي لاړې به هم خپلې چې کم کسې وی کوشش دې وکړي چې یو منځګزاری پاک سړی عالم قاري وکړي نو ډېره به ښه وي. دا ووایئ په هغې باندې معمولي لاړې چې دی دا خپلې ورتوکي، بیا دې په هغې باندې لږ اوبه هم ور واچوئ. بیا هغې نه پس چې کله دغه لوټئ نو دا دې زناور ته چې په کوم زناور باندې بیماري وي د خپل لاسونو حفاظت کوئ، یو د چې کومې دستاني وغیره وي دا استعمال کې راولئ. نو بیا دا په دې زناور باندې د ورځې 3 ټیمه داسې مږۍ ور باندې په کوم ځای باندې چې دانې په ارام ارام په هغې باندې دا مږۍ. دې نه علاوه چې کم څاروی، کم زناور بیمار دی، هغې دپاره تاسو یا الله 101 مرتبه وایئ او په هغې باندې ورچوف کوئ. یا الله یا الله 101 مرتبه. دې نه علاوه بل چې دی یا رقیبو یا رقیبو دا 41 مرتبه. دا 3 عملونه دی کوشش وکړئ چې 3 واړه تاسو وکړئ. یا رقیبو 41 مرتبه یا 101 مرتبه. د دې 3 واړو عملونو نه تاسو مخکې د درود پاک اهتمام کوئ، دا پې ورچوف کوئ، نو انشاءالله العظیم دغه بیماری به الله رب العزت ختمه کی او الله رب العزت به شفایاب کی. الله رب العزت دغه راغلي عذابونه چې دی دا ختم کی. الله رب العزت ته مونږ نه راضي شي او د کمو ګناهونو د وجې نه چې الله رب العزت زمونږ نه ناراضه دی او دا قسمه قسم عذابونه راځي، الله رب العزت ته مونږ ته توفیق را نصیب کړي چې د هغې ګناهونو نه مونږ ځان بچ کړو. د هغې نه السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. قلبي وروحي أحرفي